د بنیګاله چې کله ذکر راځي نو دا عمران خان ذکر چې کوم دا به خامخا راځي. د اعظم خان د حجرې د شین لان د شپې رنگینی دغه پوره هغه طرف ته چې کوم دا هغه سره لایټونه لګېدلي دي، بیا په دغه د کیارو کې چې کوم دا دغه لایټونه دي او دغه شانته د حجرې برانډه او دغه یو خوندور لایټینګ سیستم لري. کوالی نه چې کوم دی نو د خپل ځان د ترقۍ کوشش کړی، دغه کوشش دغه نتیجه تاسو ګورئ چې ښه مزیدار ښایسته بنګلې چې کوم دی نو هغه دلته په بنیګا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی قدمونو کتونکو زه محمد اسرار تاسو ته سلامونه وایم. دا وخت زه د اسلام آباد بنیګاله کې موجود یم، چېرته چې زمونږ د تحصیل دینزي جنګو ګیرو سره تعلق لرونکی اعظم خان چې کوم دی نو دا ښایسته آبادي کړې ده. زه بیا د دې طرف نه تاسو ته وښیم، بیا د پرنټ نه هم وښیو. دا د هغه کور دی. موږ اسلام آباد ته راغلي یو. اسلام آباد کې چې یاره دلته راشئ نو موږ دلته رالو او دا اعظم خان چې کوم دی نو حجره ده د میلمه دپاره چې کوم دی نو دغه ځای جوړ کړی، دغه پکې حال دی. په دغه حال کې چې کوم دی نو هغه مجلس چې کوم تاسو ته ما وویل چې یاره اعظم خان چې کوم دی د میلمنو لپاره تیار کړی دی. ګڼ شمېر میلمانه دلته کې کېناستی شي، خپل ناست هم کولی شي او ملاست هم چې کوم دی نو کولی شي. دغه ورسره اټیچ باتروم دی. څنګه چې لاندې د میلمنو د ناستې او ملاستې لپاره هغه حال نو که څوک په کټ کې سملي وایي چې په ځمکه ماله خوب نه راځي نو دا بیا اعظم خان د هغې دپاره د هغه میلمنو لپاره دا بیډروم دی. 3 بیډ پکې پراته دي او د دې ځای نه بهر چې کوم دی نو هم د بنیګاله چې کوم آبادۍ دي نو ښه نظارې کېدی شي. تاسو وګورئ دا بنیګاله ده او دا بیا د اعظم خان هغه حجره د هغې لان چې کومې په ښو ښایسته او سدابهار ونو باندې ښایسته کړی دی موجود دی. د اعظم خان د میلمستیا اندازه تاسو ته دې نه هم لګولی شئ چې دا پورشن یې په خپل کور د پاسه د هغه میلمنو لپاره جوړ کړی چې چا سره فیملي او زنانۍ نو هغې راتللی دي دلته کې دا پورشن استعمالولی شي. دا یې چې کوم دی نو حال دی. نو دا بیا د دغه پورشن بیډروم او ورسره چې کوم دی نو ډایننګ حال دی د ناستې لپاره او دغه ورته بیا چې کوم دی نو د کور نه لار ده او دغه شانته هغه میلمنو د انټرټینمنټ لپاره هم پروګرام کړی. خپل ورته هغه فریج هم لګولی دی او دغه ورسره بیا بیډروم دی د هغه فیملي دپاره. دلته کې بیا چې کوم دی دې ته ټیرس وایي که دا ځان له کمره ده ښه هسې ناستې لپاره سیټینګ روم دی. دغه د میلمنو لپاره دی، د هغه میلمنو لپاره چې کوم د فیملي سره دلته راشي. دغه د میلمنو لپاره چې کوم دی په درېیم چت باندې ټیرس ټایپ دی چې کوم میلمانه راځي او دغه ځای چې کوم دی نو دا ګوري کېدلی و. دغه د اعظم خان د کور منظر د دې ځای نه او دغه ورسره چې کوم دی نو حجره ده. دغه د پاسه پورشن هم چې کوم دی د حجرې لپاره استعمالیږي. اعظم خان موږ سره موجود دی. اعظم خان چې کوم دی نو سیلف میډ انسان دی. د وړوکوالي نه چې کوم دی نو د خپل ځان د ترقۍ کوشش کړی، دغه کوشش دغه نتیجه تاسو ګورئ چې ښه مزیدار ښایسته بنګلې چې کوم دی نو هغه دی دلته په بنیګاله اسلام آباد کې. اعظم خان تاسو اسلام آباد ته چې کوم دی نو څومره خوښ چې راغلی یې او چې رالی نو سټارټ هم څنګه واغستو چې دې حد ته راورسېدې ماشاءالله ترقي مو کړه؟ په سټارټ کې خو زه اسرار خان په 2002-2003 کې راغلی وم. دلته ما د کنسټرکشن کار کوو، ټیکهداري په قید اعظم یونیورسټۍ کې او داسې په سپیشل ایجوکیشن اسلامیک یونیورسټۍ مختلف ډپارټمنټو کې به کار کوو. د هغې نه پس بیا لاړو کلي ته واپسي 3-4 کاله دلته کاروبار هم وکړو. د هغې نه پس چې واپس لاړو بیا په ملاکړ یونیورسټۍ کې اکیډمیک بلاک تاسو جوړ کړ. دې غاړې ته ساینس بلاک او د بوایز هاسټل او داسې مختلف کارونه په هغه ځای کې وکړه. د هغې نه پس بیا واپسي زموږ یو شوق داسې پیدا شو چې یاره لاړ شو ځان له په اسلام آباد کې وړوکی غوندې ځګۍ والو او بس د هغې نه پس بیا په 2009 کې زه بیا دلته رالم او دلته په دې بنیګاله کې دا یو بانډه غوندې ځګی دی. نو په دې کې مې ځان له داسې یو 20-25 مرلې ځګی واخیستو او په هغې باندې په قلاره کنسټرکشن شروع کړو او بس په هغې کې مې
لکه 2 کاله ټایم تقریبا د هغې کې واخیستی شو او د هغې سره سره ما بیا دلته د پراپرټۍ داسې وړوکی کور اخیستی دی یا ځمکه اخیستې ده په هغې باندې کور هم جوړ کړی دی او بیا هم خرڅ کړی بس دغه یو روزګار و او په دغه روزګار کې بس الله تعالی دونه حده پورې هغه ګزاره وکړه چې بیا پکې هغه کورونه نه بیا رالو په دې کور کې اوسیو او بس دا کور خو تاسو ولیدو بس دغه محنت او مزدوري کوو خپل محنت او د خپل لاسو په مزدورۍ باندې دا دې حد ته مطلب دا چې بس دا جونګړه ده یو بانډه غوندې ځای دی خو بهرحال موږ پکې خوشحاله یو بعد نه ډېر خاموش او ډېر ښایسته بچي هم سبق وایي دلته کې او څو بچي دي چې دی یو دا کوي چې اے آی کوي آرټیفیشل انټیلیجنس فاینل سیمسټر یې دی دغه یونیورسټۍ کې دی دا کامسیټ یونیورسټۍ کې دی بل بچی چې مې دی نو هغه هم د مخامخ راغی اعزاز خان دی هم اوس دغه اعزاز خان د کنسټرکشن کار کوي ځان له مطلب دا چې څه وخت یې پکې به سعودي عرب کې تېر کړو هغې نه بس راغلی دی او دلته کې ځان له خپل کار مار کوي د کورونو مورونو هم کوي د ځمکو هم کوي بل زوی چې دی هغه په 10م کې دی او یو ماشوم ولور دغه چې اوس موږ ګورو د بنیګاله چې کله ذکر راځي نو دا عمران خان ذکر چې کوم دا به خامخا راځي دغه هغه غونډی ده چې دغه دیوال ته چاپیر دی دا ټوټلی چې کوم دی نو لکه د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان اغسته دی هغه طرف ته چې کوم دی هغه کور دی او دغه چې کوم دی دغه سیکریټ دی دا تاسو ګورئ دغه دا د هغې سیکریټریټ ته نو لکه د پرایم منسټر دپاره بیا هم استعمالوو که نه ښه دغه چې کوم دی نو دغه سیکریټ بیا دغه ډیری دغه دیوال تللی دی دغه ټول هغه یې اخیستی ده دا غونډه دغه شان ته بیا موږ دېخوا نور ابادۍ وګورو دا هم دلته ویلی کېږي چې یاره دا ټولې ابادۍ چې کوم دی دا د پښتنو دی وزیر دی مسعود دی یا اکثر منسټران ایم این اګان چې کوم دی هغوی دلته کې راغلي دي او بنیګاله کې دغه ابادۍ دغه بنګلې دا غټې دغه چې کوم دی نو دغه جوړې کړي دي او دا خپل یو خوند دی او خوندور سیسټم دی یو ماحول چې د اعظم خان د کور نه موږ تاسو ته اوښو او دغه روډ د اعظم خان کور ته راغلی دی دغه قید اعظم یونیورسټي اسلام آباد سایډ چې کوم دی هغه دغلته دی او دغه ټول بیا هغه چې ښکاري دغه بارکو ده دغه او دغه اعظم خان تاسو واورېدو سیلف میډ انسان دی او د ډېر وړوکوالي کې چې کوم دی خپل یو محنت شروع کړی او د هغه محنت نتیجه دغه تاسو ګورئ چې د دې د شاته چې کومه د آبادي ده دا بنګله ده نو دا هم دغه شانتې 2 نورې هم دلته کې موجود دي چې په کرایه ورکړي دي او د اعظم خان خصوصیت دا دی چې دلته د کلي هر څوک راځي نو اعظم خان او د هغه بچي دا د دې خانداني دغه مېلمانه چې کوم دی هغه ساتي ځکه کلیواله حجرې هم جوړه کړې ده پرون تندي باندې چې د کار څه تیاری مېلمنو ته ورکوي نن هم مونږ چې کوم دی د دې مېلمانه یو مې به چې لاړ شو خو بهر حال زمونږ هم ډېره ښه مېلمستیا وکړه تر اوسه پورې څومره موږ وو نو ښه مېلمستیا وکړه الله تعالی د اعظم خان له نوره هم ترقي ورکړي خوشحالۍ دې نصیب شي بختور دي شي آمین